حامدا ومصليا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. زما غندې یو کم علمه حقیر پر تفسیر د حق نه لري چې د دلیل مشایخ عظامو او علماء کرامو په مخ کې څه ووایم، خو بیا هم دا زموږ صوبایي شورا ده، نو د هر یو کس د حق جوړیږي چې خپل رائے پیش کی او بیا د دواړو امراو محترمو صوبایي امیر او دارنګې مرکزي امیر کوم رائے خوښه کي نو په هغې باندې د پاره اعلان وشي او په هغې باندې اتفاق وشي. زه فقیر ډېرو شوراګانو له راغلیم او دارنګې حاضري مې پکې کړې ده، خدایا شکایت زموږ نه جناب مومن ګل صاحب او جناب شمس الهادي صاحب کوي چې د اجتماع خرچه هم پاتې ده او د دریو څلورو میاشتو د شوراګانو هغه چانده هم پاتې ده. الحمدلله زمونږ مشایخ زمونږ علماء کرام دا یو لویه قرباني کوي چې د لرو لرو ځایونو نه راځي. زیات بوډاګان دي، د سپیشل ګاډي نه غیر نشي راتلی، 10,000 20,000 روپۍ لګي، نو دا هم الحمدلله د جماعت دپاره لګي او دا نه چې په ملګرو کې به بوخلي، خو ترقي پکار ده. تاسو زمانه بهتر پوهیږئ چې د شیخ القرآن نور الله مرقده نه په العرفان کې د قرآن 8 اصول ذکر شوي دي. یو توحید دی او الحمدلله په من کې به څوک مشرک نه وي، نو به زموږ په خاندان کې ولله الحمد علی ذالک. دویم رسالت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم غم خادي او د ژوند ټولې معاملې کول دي. الحمدلله زموږ په دې جماعت کې به څوک بدعتي او یا رسمي نه وي، دا د الله فضل دی. دریم نمبر د دې دا صداقت قرآن پاک دی او الحمدلله هغه زموږ درسونه دي روان دي په هر علاقه کې، او د پنجپیر دارالقرآن د شعبان او د رمضان درس څوک په دنیا کې پیدا کولی نشي، ولله الحمد علی ذالک. څلورم ایمان بر آخرت دی. زموږ دا مشایخ، زموږ دا ملګري، زموږ طلبا طالبات هغه چې څونه دا عمل کوي نو د دې دپاره کوي چې ماته د آخرت خواږه میلاو شي. دا څلورو نه الحمدلله شته، خو د دې څلورو د خورولو دپاره مجاهده ده. د جهاد 14 قسمونه حافظ ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې ذکر کړي. په هغه مجاهده کې علم دی، عمل دی او دا نورو ته رسول دي. اجتماع زموږ هغه ټولې دنیا ته رسیږي او دا یو لویه مجاهده ده. قرآن پکې خورېږي او قرآن دې ته لوی جهاد ویلی، سوره فرقان کې وجاهدهم به جهادا کبیرا. دا مجاهده هم کېږي او دا اجتماع زموږ یو مجاهده ده. خو جهاد او مجاهده بغیر مال نه می شود، په دې باندې به خرچه کې. شپږم اصل الانفاق فی سبیل الله دی او قرآن ګڼو سورتونو کې دا موضوع دا دعوه ذکر کړې ده.
یو په 200 الله ورکوي، یو په 100 ورکوي، څنګه چې د سورة البقرې مثال دی. او د دې نه علاوه سورې حدید خو د چاندي صورت دی. او منګې ویم او حدیثو کې هم د دې لوی فضیلت راغلی. د ابن ماجه یو روایت دی چې څوک په کور کې او خپل مال د الله په لاره کې ولیږي نو دې له یو په 1,00,000 بدله ورکولی شي. او چې په خپله لاړ شي د الله په لاره کې دا ټول 14 قسمونه دي، نو بیا والا په 200 چنده ورکوي، نو 749 940 کروڑه سنن ابن ماجه وګورئ. نو موږ له پکار دي چې مزید ترقي وکړو او آینده دپاره چېرته زموږ ناظم محترم او جناب مومن ګل صاحب دا شکایت ونه کړي چې په فلانۍ ضلع باندې دونه فنډ پاتې دی، د خپلې خرچې نه اضافه وکړو. په زړه شورا کې هم زموږ باجوړ راغلی و، بیا پکې باجوړ راغلو. ما ناظم صاحب نه تپوس وکړو، ده ویل چې په موږ نه وي. اوس که فنډ نه راغلی د زموږ چې کوم خزانچي دی د هغه د ورور د ملا اپریشن دی او هغه په کراچۍ کې دی. د دې وجې نه انشاءالله که په موږ څه پاتې باجوړ چېرته کمزوری نه دی راغلی او دا 2 ځل پکې به یاد شي. ستاسو چې څونه فنډي د جماعت موږ به انشاءالله مزید قرباني کوو. نو اصل خبره د انفاق ده او عام هر شورا کې زموږ د انفاق خبره کېږي. نو زما په ډېرې عاجزۍ ستاسو د ټولو حلقو د عمراو په خدمت کې دا عرض دی چې آینده دا کار ونشي. خلک اجتماعګانې کوي او په کروڑونو روپۍ هر یو وایي چې دا زما قبولی شي، نو زما د دنیا او د آخرت ګټه ده. دا دلایل او دا د قرآن حدیثونه دا زموږ مخې ته دي. او بیا دې پسې له هم اصل چې دی نو تنظیم دی، دا شورا هم د تنظیم یو جز دی. او بیا په دې کې الاداب دي، نو بیا د آدابو پابندیم ده. او تنظیم کې هغه جناب مفتی صاحب مدظل الله علی خبره وکړه چې په تنظیم کې لوی خبره او اولی الامر منکم. موږ چې هر یو کار کوو د خپلو امیرانو په مشوره باندې کوو. په دې کې به خیر وي، په دې کې به برکت وي، په دې به د قرآن او په حدیث باندې عملي. او بیا د دې آداب دي، نو جماعت په آدابو برقرار چې د یو بل خفې نه وهو، یو بل سره محبت کوو، د یو بل غیبت او چغلي نه کوو، په یو بل جاسوسي نه کوو، څنګه چې سورة الحجرات ویلي او زمانه پې تاسو ښه پوهېږئ. نو آداب یې دي. زه به 2 خبرې اخیر کې نورې وکړم، وخت مې ډېر واخیست. د شیخ القرآن نور الله مرقدهونه ما اورېدلي دي او تاسو وانتې اورېدلي، او په بقیة الاثار من العمر المستعار هغه کې لیکلي دي چې زما د جماعت تنزل دا به په 2 خبرو راځي. یو به په دې راځي چې هغه اصلي مسله به مقصدي ونه ګرځئ. اصلي مسله زموږ توحید او سنت دی. نو ځینې ملګري راشي خپل امیر پرېږدي او په نورو تنظیمونو کې واولوځي، نو بیا ګیلې هم کوي چې امیر صاحب زموږ تپوس ونه کړو. نو تا تپوس مخکې کړی و، نو دې ته غیر اصولي وایي، دې توحید و سنت ته. حال دا دی چې دا دغه د موټروی دی او هر کلي ته دې سړک بیل شوی دی. نور چې څوک د دین کار کوي موږ به تایید کوو، خو مدغم کېږو به پکې نه، خپل جماعت به نه پرېږدو. کله سړی د ماما کلاړ شي، کله د سخر کلاړ شي او کله د تره کلاړ شي، خو د پلار کور له بېرته راځي. دا توحید سنت او دا زموږ د روحاني والد محترم دا هغه موږ ته دا میشن پرېښی دی. او په آخري
وصیت کی چې د سپیکر په ذریعه کو زه ګناهګارم ورته ناست وم. یو ما خلقت الجن والانس د آیات وې، یو د آیات وې چې ومن اعرض عن ذکري، او بیا دا ویلي چې د یو امیر لاندې به تاسو ژوند تېروئ. دا په آخري وصیت کې. او په دغه ورځ ما د شیخ قرآن صاحب سره مصافحه وکړه، بیا ما هغه څه مصافحه نه ده کړې، د آخري مصافحه وه. او بیا چې شورا وشوه د امیر محترم فیصله وشوه، الحمدلله د هغه وخت نه امیر زموږ زه چاپلوسي نه کوم، بالکل په صحیح طریقه باندې خپل جماعت وچلو او د هر ملګري غم او ښادۍ ته حاضر شوی. او نور تهذیبونه چې په مقابله کې رال، بس هغه لاړ ختم شو محکمات او غوړي تاڼي واڼي. او دویمه خبره په شیخ قرآن رحمت الله علیه دا کوله چې دا به څه کوي، د خپلو ملګرو سره به محبت نه کوي. سوره کهف کې دا خبره ده، په سورة انعام کې دا الترغیب بموالات الموحدین، چې ته به د خپلو ملګرو نه زار او قربان یې. دا دوه خبرې، یو د توحید او د سنت نه غیر نور دینی تنظیمونو تایید به کوو، خو د پلار دا میشن او دا خپل کور به نه پرېږدو، خپل مرکز به نه پرېږدو. او دویمه خبره زما وروڼو دا ده چې د یو بل نظر او قرباني مشر په کشر باندې لاس راکاږي چې آفرین شه، او کشر د مشر په مشوره باندې کار کوي. ځکه وامرهم شورا بینهم، دا زما ماته ګډې خبرې وې. امید دی چې زما دا ملګري دا خبرې د زړه په غوږونو باندې واوري، او مکمل دا د قرآن شپږم اصل دی چې زموږ په هره حلقه کې پڼ موجود دي. ملګري ته تکلیف راسي، موږ هغه سره تعاون کوو. او دارنګې چې د اجتماع څونه خرچه ده چې دا یو په دوه موږ ورکو، دغه فضایل او دغه ګټې موږ ته معلومې دي. او دا کوم چې شورا له راځو کومه خرچه هم کېږي، نو انشاءالله د دې خواږه به موږ بیا په قیامت کې وینو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.